چې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم وفرمایل چې داسې قسم بیماریانې او آفتونه دا د بې حیایۍ په وجه باندې راځي، داسې قسم ناعلاجه بیماری چې د هغې علاج نه وي، د هغې علاج نه وي، داسې بیماری او آفتونه زلزلې شوې، سیلابونه شو، دا راځي د بې حیایۍ د فحاشۍ په وجه باندې. کله چې بې حیایي عامه شي نو الله رب العزت خپله وبا راولېږي د خلکو د متوجه کولو دپاره. اوس که خلکو توبه وایسته خپل اعمال یې درست کړه نو دا د الله رب العزت د طرف نه د دوی دپاره ازمایش و امتحان و رحمت دی د دوی دپاره، ځکه چې خپل عمل یې درست کو. او که چېرې په هغه ګناهونو کې بیا هم مبتلا دي، بیا هم د فحاشۍ اړی کولاو دي، نو دا بیا ورکوټي عذاب دی، د غټ عذاب انتظار کوئ. میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی راوتی وی کنه خزي. او زمونږ ډېر داسې آزاد خیال خلک په دې باندې خوشاله وو، هلکه مړه خبره خو یې ټیک ده که نه یاره، میرا جسم میری مرضی، و زما وجود دی نو زما مرضي به نه نه که نه. دې ټکي ته یې مه ګوره، ته خو دې ته وګوره که نه. اول خودکشي ولې حرامه ده بھائی؟ څوک ویلی شي په دې ناسته مجمع کې څوک ویلی شي خودکشي ولې حرامه ده؟ دا وجود د ده خپل نه دی، دا د الله امانت دی. او بھائی ما ستا سره پیسې کېښودې یار دا امانت کې ده، زه راځمه، زه لږ زه مخکې ته لکړ نه کوزېږم او واپس راځم، دا پیسې به راکې بیا امانت دی در سره. او دا هغه پیسې استعمال وګرای والا راغی او ته وله ورکړې چې دا واله بھائی. او مازدیګر زه رالم هلکه زما پیسې راکړه، او هغه ماته څه وایي چې بھائی تا خو امانت یې ښودی و خو زما په کار و ما استعمال کو، نو زه به خوشحالېږم که خفه کېږم به؟ زه به خفه کېږم چې هلکه ما خو در سره امانت یې ښودی و، په امانت خو ځان پوهېږه که نه. نو دا وجود زما سره زما د رب څه دی؟ امانت دی. ما ته اختیار نشته چې زه په دې لاس کې دلته ګلونه وباسم او نومونه پې لیکم، شته اختیار؟ هلکه دا خلک په ډریل باندې نومونه نه جوړه یاره، ډریل یې ورته نیولي که نه، ما نه دي لرې په خپلو پاسې اورېدلي مې دي په ډریل باندې دلته نومونه جوړی، په هغې کې بیا رنګ واچوی شین، او په هغې باندې لیکلي پلانکې ته دوړه کېږي، ماشوم یې، کاږې یې، لاړساس یې درته پروت دی چې ته ځان له نوم په دې ځای لیکي چې باید زه ورک نه شم. دا خو خلک لیونول لیکي، لیونی په ملا لیکلي که نه دا پلانکي ځای دی د ښار دی بیا راولی، هغه دلته یو ګرځي دا پلانکي ځای دی بیا راولی، نو ته څه لیونی خو نه ځان له په لاس باندې نوم لیکې، ولې ته ورکېږې هېڅ چل نه دا لاره درته نه معلومه، ته خو ټیک ټاک سړی او ځان له په لاس باندې نومونه لیکې، ولې ته خپل وجود ته تکلیف ورکې او دا وجود ستا نه دی، دا د چا دی؟ هلکه خاورو ته یې وسپارئ، خاورو ته یې وسپارئ، بس خبره ختمه ده. اوس امانت دی. تا ته دا اجازت نشته چې ته په مخ باندې خالونه جوړ کړې، زنانه جوړی په مخ باندې خالونه په ستونو باندې جوړی په هغې رنګه ده، دې اجازت نشته شریعت. ځان نه یخته وباسي، د هغه ځګونو یخته وباسي کوم چې انتهایي تکلیف دی. څنګه الله جوړ کړی هغه شان نه پاتې کوي، ځان نه یخته وباسي، دا حرام دی، ټیک نه دی. نو چې ستا وجود خپل نه دی ته څنګه وایې چې میرا جسم میری مرضی؟ یو جنۍ پکې رورې ورسره راغلی و، ماشاءالله داسې داسې رونه پکار دي، معاشرې له داسې رونه پکار دي. هی پتا دې لعنتي راغلی دی خپله خور یې ځان سره راویسته، انټرویو دی علي سړی، وایي دا زما خور ده، او وایي زما خور چې خور زما ده وایي په نوم، خو چې دا څه کول غواړي، د چا سره تله غواړي، د چا سره شپه تېرول غواړي، دې ته اجازت دی وایي، دې کې وایي زما څه شو، او بیا به د الله عذاب نه راځي. ته چغې وایې چې میرا جسم میری مرضی، نو بیا خو الله رب العزت دا جسم تعالی الله درکړی دی، اوس چې الله رب العزت پې عذاب را لیږي نو بیا یېرېږه مه.